ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود شريف تقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وصحبه وسلم تسليما كثيرا. زمانہ مخ کی تخوید علاقی اوسیدون کے یو نامور عالم و شخصیت علامہ صدیقی صاحب تاسو ته د معاشرے د اصلاح په حواله باندې او د نوجوانانو په کارکردګۍ باندې د هغې په موجوده حالاتو خبرې وکړلې. زه به یو څو خبرې تاسو ته د دې بچو د قرآن او د دوی د قرآن او د صحیح تربیت په حواله باندې یو څو خبرې وکړم. خو ستاسو توجه غواړم، ډېرې خبرې هم نشو کولی ځکه موږ د سارې تقریبا د 7:30 بجو نه تر د دغې په کم 12 پورې غواوشه درس ته ناست انسان ستړی کېږي چې په 7:30 بجې بنده مدرسې ته لاړ شي او بیا یو انسان مسلسل لګیایي او بیا پکې بیانونه هم شي. بیا زمونږ د سیکنډ ټایم مدرسه د هغې کې هم 2.5 غنټې درس دی کم سے کم. الله دې دا ټول درسونه قبول کړي او الله دې ستاسو موږ سره په دې کې ډېره حصه وکړي او امید هم دی چې انشاءالله ستاسو به موږ سره په دې کې ډېره حصه وي. الله به تاسو ته د دې اجر او ثواب انشاءالله درکوي. خو د قاري صاحب دا پروګرام زمونږ دا خپل پروګرام دی زما دې چې راتلل نو ما ته دوی وویل چې حضرت ستاسو په مشوره به موږ دا ټول کار کوو. الله دې د دوی او د دوی د تمامو ملګرو د دوی له دې الله جزای خیر ورکړي او د ښه کار دی له الله نور هم مزید توفیق ورکړي. ګناهونه دې الله زموږ او ستاسو د ټولو معاف کړي. څنګه چې مولانا نعیم صاحب وویل چې مولانا حاجي عبدالوهاب صاحب مرحوم نور الله مرقده د هغه په وساطت باندې زما د دې سره رابطه وه او تاسو یقین وکړئ لکه د هر چا په فراق باندې بنده خفه کېږي خو چې د حاجي عبدالوهاب صاحب دا خبر ما واورېده د وفات نو زه بالکل داسې حیرانه شوم چې لکه حاجي عبدالوهاب صاحب حالانکې مشر کس دی موږ ټول روان یو مروه خو د هغه سره زموږ د زړه هغه دومره تعلق او محبت او مینه وه د هغه موږ سره وه چې دا خبره هم راباندې ډېر ناشنا ولګېده. او تاسو ته به زه دا یو عجیبه خبره وکړم چې افتاب حاجي صاحب افتاب الدین د هغې هغه ورور محترم ما ته وی چې حضرت ته راځه او ته موږ ته هسې ودرېږه د حاجي صاحب د غسل په وخت کې دا به زما په خیال زما اولنی ځلې چې زه به داسې تلم خو ما ده ته ځکه انکار نشي کولی چې بس عبدالوهاب حاجي صاحب ما خپل ورور ګاڼه
او داغه سره زما یو ډیر محبت او مینه وه او داسې د دنیا د وجې نه نه وه. دا یو خبره تاسو ته وکړمه چې یرګه د دنیا د وجې نه وه، یقینا د ته د دنیا د وجې نه نه وه، دا خالص د دین د وجې نه وه. او د دین د وجې نه څنګه وه چې زما د ده سره اول کراچۍ کې ملاقات وشو او په کراچۍ کې زما یو بل دوست هغه وفات و، د دې دوست او بیا د هغې نه وروسته زما د حاجي عبدالوهاب صاحب سره چې دغه ملاقات د هغه په واسطه وشو نو د ده زموږ د مدرسې سره د سیکنډ ټایم یو رابطه او تعلق پیدا شي او هغه تعلق د امداد په شکل کې چې حضرت زه به هم د ممبرشپ د دې مدرسې اختیار کړم، د دې مدرسې به زه هم یو ممبر یم. نو تاسو ته زه یو خبر وکړم، مونږ چې مدرسه کې مازدیګر زموږ د فضلات چې کوم مونږ نه فارغ دي دې ته پته لګي مونږ چې مازدیګر مونځ وکړو تقریبا 200 طالبان ناست دي، هغه 200 طالبان او یو 15 استادان دی له مونږ سورت یاسین په ورکو د مازدیګر د مانځه نه پس او ورته وایي چې تاسو دا ختم وکړئ او د دې ختم د سورت یاسین ثواب هغې خلکو ته چې کوم خلک زمونږ په دې مدرسه کې سبق وایي د هغې پلاران د هغې رشته دار او څوک چې زمونږ د دې مدرسې ممبران یې هغې ته د دې ثواب وبخئ. الحمدلله ثم الحمدلله. زه یم که دغې خلکو ته مونږ څه نشو کولی نو دا ثوابونه به انشاءالله حاجي عبدالوهاب صاحب ته رسي، د هغه ټولو ملګرو ته او د هغې قوم او قبیلې او چې هغه خلک زمونږ سره د علماو سره رابط دی هغې سره به انشاءالله هغې ته دا ثواب رسي. دویمه خبره تاسو ته زه دا وکړم، زه شومتوب نه کوم په دعا کې، زما دعا کې یو څلور خبرې دا لازمي دي چې زه دعا کله کوم نو زه یا الله زما مور او پلار او نیا نیکونه، یعنی مخصوص نیا نیکونه نه یادوم چې د پلار او مور نیا نیکونه زه تر آدم علیه السلام پورې ټول په دې ذهن کې راولم چې خدایه زما ګوره دا مور او پلار او نیا نیکونه ټول وبخه. دویم شومتوب مې دا دی زه یم چې پلانکی استاز نه، زه یم یا الله زما استازان د نبي علیه السلام پورې چې څومره سلسله ده الله د دې ټولو درجات عالیه نصیب کړه. او تاسو ته زه یو بله خبره وکړم، دلته مې د بخښنې سوال خو لیله نه راځي، زه یم خدای د دې درجات اوچت کړه، زه یم دا خدای بخیلي دي چې دا دومره لوی عالمان دي دا به الله بخیلي نو زما فورا دلته دا خو لیله راشي چې الله د دې درجات عالیه نصیب کړه. او درېمه مې دا یو دعا وي چې الله زما شاګردان څومره شاګردان مې دي او د شاګردان تر قیامته الله ګوره دا وبخه او زموږ دپاره صدقه جاریه نیکان صالحانې که او صدقه جاریه وګرځوه. او زموږ څومره اولاد چې دی الله اولاد او اولاد الاولاد تر قیامته الله دا وبخه او دا د دې زموږ دپاره صدقه جاریه وګرځوه. زما عزیزانو خبره ته خیال وکړه، د هغې د برکت الله تعالی موږ ته دا خیر راکوي او موږ ته دا الله تعالی چې د دې علم په لار کې موږ سره دا ټول عوام چې دي نو په دې کې موږ سره شریک دي. نن دا شپږ شلکه ماشومان چې دی د قرآن یعنی دستار په سر باندې وتاړه، د دې شپږشتو بچو پلاران نیکونه ترونه ماماګان زنانه ټولې رشته دارې دا ګاونډیان قوم قبیله د دې ټولو انسلاک د علم په نسبت باندې موږ سره پیدا شه. الحمدلله د قاري صاحب دا روحاني بچي رالل، زمونږ د علماو دا روحاني بچي رالل، زمونږ بس موږ دا وایو چې الله تعالی زمونږ دا روحاني بچي زمونږ لپاره د آخرت یو لویه ذریعه او سبب د کامیابۍ وګرځوه. او ورونو دا تاسو ته خبر وکړم، نن سبا ګوره هېڅ په کار باندې نه راځي په دې دنیا کې. نن سبا که یو سړی وایي دا سړی ډېر مالدار دی نو مال په کار باندې نه راځي. ګوره مال صرف او صرف د دنیا د عزته پورې دی. بس یو سړي به جامې ښکلي شي په مال باندې، ګاډی سورلي به ښکلي شي، اوسېدل به ښکلي شي، خو د خدای په نیز باندې مال دا باعث د فخر او د باعث د هغې عزت نه دی، بلکې د خدای په نیز باندې عزتمند چې دی نو هغه دا حافظ دی، د خدای په نیز عزتمند دا عالم دی، د خدای په نیز عزتمند د دې حافظ او د دې عالم خادم دی، او د خدای په نیز باندې د دې حافظ او د دې عالمانو خیرخوا دی. د خدای په نیز عزتمند دغه خلک دي. نو د مال او دولت الله دې ټولو تاسو موږ له حلال مال راکړي، د حرامو نه دې الله موږ او تاسو بچو ساتي، ځکه د حرام مال د خدای سره خزانې د حلالو ډکې هغه نه تشېږي. او د الله په سخا چې د شپې او د ورځې د الله د هغه مخلوق ته د الله د
هغه مال او رزق رسیږي لیکن د الله خزانه تشیږي نه نو زمون پر راکړه نه تشیږي د الله خزانه نو یو بنده چې د حرام طلب کوي نو حلال دی غواړي چې الله مال حلال راکړي ابل ورځ ماته یو ملګری څه پیسې راکړي خبره ته خیال وکړه هغه پیسې هغه ملګری داسې چې مشتبه ملګری و یعنی مال ماته داسې مشتبه ښکارېده چیرې د دې سړي دا پیسې او مال خو مشتبه دی ما ته دا یقین نه ده چیرې لکه دا حرام دي خو مشتبه راته ښکارېده ما د یو بل عالم سره هسې مې هغه ته وویل مې ویل چې د ده رایه څه ده ما ورته ویل لکه دغه شانته چې دا مشتبه پیسې زه په دې پلانکي سیس کې ولګوم نو دا به څنګه نو هغه ما ته ډېره یو عجیبه د کار خبره وکړله ما ته ویل مفتي صاحب وی ولې دا داسې کوې وی د خدای سره د حلالو خزانې نه دي به دا بل چا ته ورکړه یاره مې دا دې خو وویل ټیک دی لکه په حرام مال کې دا مسله د تاسو ټول دا واورئ لکه یو سړي د بینک د سود پیسې راوویستلې یعنی اکاونټ کې د سود پیسې پرتی دي پرېږدی ورته به د سود پیسې ستاسو اکاونټ کې پرتی دي د بینک کې هغه ترې راوباسه خو دغه پیسې چې دا د سود پیسې دي حرامې دي ګناه ده په خپل نشي استعمالولی په بچو یې نشي استعمالولی نو هغه پیسې یو داسې کس له ورکه چې هغه کس محتاج دی او د هغه یعنی ډېر کمزور دی بیماری ده غریبي ده هغه له ورکه هغه ته دا مه وایه چې دا د پلانکي پیسې دي خو ته دا نیت وکړه چې دا چونکې ما سره دي دا پیسې د دې نه زه ځان خلاصوم په خپله نه استعمالوم حرامې دي زه نه استعمالوم دله ورکوم دا پیسې به دی وایي د ده دپاره علما وایي دا جایز دي ستا دپاره ناجیزه دي هغه دپاره دا جایز دي او د دې یو مثال پیغمبر علیه الصلاة والسلام په روایاتو کې موجود دی حضور مبارک ته دقه شان مال یو د غوښې دعوت چا شوی و هغې کې غوښه حضور علیه الصلاة والسلام مې دا پلانکي قیدیانو له یو شی وې دا هغې له ورکې چې هغې باندې وخورې وې زه دا نه خورم دی وجنا لکه داسې مال چې کوم ځای کې مشتبه تا راغی یا حرام مال راغی نو کلی کې په گاوند کې کوم کس کمزور دی هغه ته دا مه وایه چې دا حلال دا مال دی ما نه پلانکي ځای کې راغلی دا ته واله بس هغه ته دا ورکه او ته دا نیت وکړه چېره مطلب دا دی زه د دې مال نه ځان خلاصوم طالب الله د دې اجر درکړي ته به پکې نیت د ثواب نه کوې خو طالب الله د دې اجر درکړي چې تا د حرام مال ونه خوړه او هغه حرام مال دی د هغې نه دې ځان خلاص کړه د دې بدل الله تعالی اجر درکړي الله دې موږ او تاسو له حلال مال راکړي د حرامو نه دې الله موږ او تاسو ټول بچو ساتي ځکه دا حرام مال دا یو داسې څیز دی مولانا مفتی شفیع رحمت الله علیه تاسو دا یو ډېر لوی عالم مولانا مفتی شفیع رحمت الله علیه د هغې یو کتاب دی په هغې کتاب کې هغې یو مختصر غونته کې مثال لیکلی دی واقعه وایي د دیوبند علماو د دیوبند علما خو ډېر پاک خلکو ډېره نیکان خلکو وایي د دې دیوبند علماو به د هغې یو کسو داسې په دې کلي کې هغه به ځنګل نه لرګي واښه راوړل نو هغه واښه چې به یې راوړل هغه به یې خرڅ کړل نو په هغې کې به یې څلور انې ځان سره جمع کړې هغه څلور انې چې د هغې نه به یعنې 15 روپۍ جمع شوې نو بیا به یې د علماو نه په هغې باندې دعوت وکړه وایي چې علماو به هغه دعوت وخوړه نو هغه به ډېر زیات هغې ته په هغه شپه باندې دومره خوند او لذت او په عبادت کې یو مزه وه ځکه چې دا د هغه د لاس ګټلې شوې پیسې او ډېر خوند به وایي هغه کس یو ځل واښه راوړل خیال وکړه وایي هغه واښې چې کېښودل په هغه کوم ځای باندې چې واښه خرڅېدل نو د دغه ځای د دغې علاقې یو تحصیلدار و د هغه نوکر راغی او هغه واښې اوچت کړل ده ورته ویل چې ګوره د دې واښو ما دونه پیسې دي مړه وې ته پیسې غواړې وی د پیسې دا خو زه د تحصیلدار اس دی وی هغلی دا وړمه او وی ته د تحصیلدار اس ما نه پیسې الې دا بعضې وخت کې لکه بعضې خلک په دې علاقه کې افسران دي که نه د چا نوم نه علمه لکه په دې علاقه کې افسران دي د هغه سره د هغه ګنمین راشي یا د هغه مطلب دی چې بل څوک راشي او هغه دکاندار ته ودرېږي هلکه وایي صاحب له غوښه راکړه صاحب له دا راکړه دا ګوره حرام دي دا ناجیزه دي ځکه لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه حضور مبارک وایي
د هغه بنده مال حلال دی چې داغه د زړه نه بیا ورکول او چې د چا د زړه نه مال ورکول نه دا حلال نه دی نو کاغه ایسیچو سب داسې کوي کاغه ډي سي پي سب داسې کوي کاغه ډي پی او سب داسې کوي کاغه ای سی داسې کوي کاغه ډي سي داسې کوي هر افسر چې داسې کوي او داغه سړی راځي او د چا نه سودا اوچتي کپڑے اوچتي بازار اوچتي نور سودا اوچتي او داغه دکاندار پاغه باندې زړه نه دی یاو یره وسکه ورکوم چې نمی پریدي یره دا بیا تنګول کوي د کمال داغه د پاره حلال نه دی چې کم کسي اوچتي البته ورکون کې که مجبوری وي نو ورکون کې په دغه باندې د ګناګاریږي نه خو کدا کم کسي الی نو داغه د پاره دا حلال نه دی الله دې زموږ افسران هم د حرامونو ساتي ټول وای امين ځکه چې زموږ دلته کې افسران چې حرام نه کوي او قوم نه تنګي ان شاء الله بیا یې سم نشته نو دې سړی وته وی یاره دا مال دا واخه زوړه مده تحصیلدار اصله هغه ته وی بس وی کته د تحصیلدار اصل وړو کده غیر تحصیلدار اصل وړي خو وی د دې دغه پیسې د دا به مال راکې مړوي زته اوسګاره بس هغه پیسې واخه ته یوړل او پیسې ولا ور نکړي خبره ته خیال وکړه چې کله هغه واقع یوړل هغه استواچول بعض شی الله تعالی هغه نمونه عبرت وګرځي د خلکو د پاره چې څنګه اس هغه واقع وخوړل او د دې اس د خلیته دا واقع لاړل بس لاګه نه پاس باندې دل راغ او را پرې وره چې پاس باندې دل راغ را پرې وتل بس تحصیلدار ډاکټر ته د سارو دغه کتلا چاله شابزر راشه زما اس دې هغه باندې دل راغله د شابه د علاج وکړه چې دا جوړ شي چې هغه راغی هغه خپل هغه دارو درمل ورکړل هغه مطلب دی چې جوړ نشي دارو درمل باندې داغه جوړ نشي یار ولی جوړیږي نه دا زما داسې دارو دي چې په دې سره ساروي جوړیږي او دا نه جوړیږي ویل کته ورشه کسر وغواړي چې د چا غیا راوړي د واخې راوړي دي وی تا دا واخې د چا نه راوړي دي وی دا میږي بازار کې وسړي نه راغړي وی پیسې دې ورکړي دي وینا وی شابه غسړې راوړي سړی راوغوسته چې سړی راوغوسته وی تا نه دا واخې دوړي دي وی پیسې دې درکړي وینا وی خه پیسې والا او د دې زیاتې والا خیر دستا چې سونه پیسې دي وی نه زه یو روپې یو پیسې زیاته عالم بس زما چې داغي کم ریټ د مال حق راکا او دا نور پیسې چې کم دنو بدازان سره کې دی ویلا بس هغه خپل پیسې واغستلې او چې پیسې جیب ته واچولې الله ته شان ته وګوره اسرا پاسه د ودرې ده بس د دې وجه خلک وایي کنه یره وای بس مال پیدا کنه زو تر مال ما پیدا کوا مال پیدا که حلال پیدا کا جامې د خیر د ستا زړی وي دا د 10,000 روپو جوړه نه وي خو چې حلال د 200 روپو دی وي د 200 دی خو چې حلال وي بازار د ستا د زړګونو نه وي خو چې حلال وي او حرام نه وي خوراک د ستا اعلی نه وي ساگ دی وي الوګان دی وي پېتی دی وي خو چې حلال وي زما محترم عزیزانو د دې وجه د معاشري ګوره د دې خبرو نن سبا ډېر زیات ضرورت دی په دې وجه باندې نن خلکو مال پیدا کومه د مال کمپټیشن دا ور دی وي دا ور دی د مال مقابله د مال دی وي مال پیدا کا چې څنګه پیدا کوي وي هغه شاته خو مال پیدا کښه ځان مال کې اورسوا هغه پلان کې بغله جوړ کړي داسې تم جوړ کا پلان کې گاډه غسته تم داسې ما د عبدالعزیز صادق سے مو خبرې کوله ما ته وی چیرې ته خو د دې ناظمه د دور نخلاص شوي ما ته یو الحمدلله مې د ناظمه د دور نخلاص نو غب دا زما ملګری دی سبق مولانا عبدالعزیز صاحب زما سبق ملګری دی نو ما ته غب لګی چې تا خو ډېرې پیسې دا کړې مې شکر وباسم اوسم زما ټیمه 10 لک روپے قرض ده ما ته وی دا څنګه مې زه په دې شکر وباسم چې 10 لک مې په دې قرض ده چې حکومت مونږ له ټول د 2 لک روپو د 2 کارو تنخواګان راکړي د 2 لک سره اوسم زما پاتې شو نو مې زه په دې خوشاله چې زما قرضداري ده الله شکر دې چې داغي قرضدار نه یم ځکه ما به دا غاړې داس استعمال کړي لږ به زیات استعمال کړي داغي به دا غنو زم زداري پاري کې موجره شي ما بچرته داسې داغي نه یو پیاله چې او بیا د تدا شکر الحمدلله دا د علم او تاسو د هغه مدد هغه تحديث بالنعمت ما دا د برکت د الله فضل دی ما نه یو ځل ټیمو سره راغی ما ته چې ستاره د دفتر د خرچه وې دا ته سکه موتبه چې مل مراشه د جیب نه پښنه چې اسکم چې د تورې چې وسدګي نو شنه پسکما نو ما ته یره تاجی بسړې مفتی سره مې ولې نو خو دا بل جوړاو موږ لراکو موږ بدل پاس کو کړه
نو پیاس خان تاسو پیژنې دلته کې ستاسو د شیخ آباد د ماته یو ورځ وې په اخر کې چې کله د اخرنۍ کال پنځه شپږ میاشتې پاتې ماته چې مفتي صاحب ته د اوسه پورې ځان تاسو دا کومه ولې وایي دا بل خو چونکې سرکار همیشه د دفترو لکه د چیو دا بل دا ولا دغه والا پاس کوي محکمې والا ته دا ولې نه پاس کوې نو بیا مې ضیاء الرحمن ته ویل ضیاء الرحمنه چې ګوره دا کاته ستا ده ضیاء الرحمن زموږ د میرآباد دی چې ضیاء الرحمنه دا کاته ستا ده ګوره که په دې کې تا یو روپۍ زیاتي کړې وه ته بیا ذمهوار یې او بس چې کوم مېلمه راځي په هغه دې څه ولګول شنه چای دې ونه راوړه توره چای دې ونه راوړه هم به قول د دې چې دا د دې حق دی ورشه هغه ته واله خو زیاتي به دې بیا هم نالې الحمدلله ثم الحمدلله موږ دا تحدیث بالنعمت وایو داوی سره وایو چې انشاءالله دا پټکې د پیغمبر دا به موږ نه بدنامو دا جامه به انشاءالله موږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې باندې داغ نه ږدو که خیري ګناهګار دا نه شو چې نه یو ګناهګار کلو بني آدم خطا هر بني آدم چې دا خطاکار دی خطاګانې به موږ نشي وي معصوم صرف انبیاء علیهم الصلاة والسلام دي معصوم صرف انبیاء علیهم السلام دي د انبیاء علیهم السلام نه وروسته نور مخلوق معصوم نه دی خو دومره ده پښتانه وایي چې دا غوښه وسوځي بیا هم د پیتی نه ښیي نو دا علما بیا هم انشاءالله د دې عوامو خلکو نه ښه دي انشاءالله او دا د دغې وجې نه ښه دی دا حافظان دي د یو کس ته دې ملګري ویله کوي دا ږیره دې لږه بیا لږه اوږده کوي ډېره وی قینچي کوی مه زموږ صدیقي صاحب ورته وویل مې دا هم خطا ده خو د ده دې سینې ته قرآن راغی د دې په برکت به انشاءالله الله د ده دا سیرم برابر کړي خو لس کسان به د ده د خاندان الله د ده د برکته جنت ته هم داخل کړي او د لسو کسانو نه به علاوه دی سفارش کوي صادق صاحب مرحوم الله دې وبخي دا د هغه توجه ده چې مولوي صاحب دا د دې کوټه ده د دې کوټې نه علاوه د ده به نور سفارش هم وي او د هغې سفارش د وجې نه د لسو نه علاوه به هم د ده الله مني او جنت ته بیا داخلوي انشاءالله الحمدلله بیا دا علما چې د دې مدرسې دا کومو خلکو دلته د شیخ آباد والا د دې مدرسې سره تعاون کړی دی دې بچو له پیسې ورکړي چې زه دا تاسو قاریانو له یو سید دې باندې د مدرسې اخراجاتو کې دا استاذ له ورکې اوس د ده په دې قرآن کې د دغې خلکو په دې کې پوره پوره حصه ده او الله جل شانو به د هغې په وجه الله د دې مغفرت کې ګوره د آیات ساته حضور سوی کن عالما او متعلما او خادما وفي روایت او مستمعا ولا تكن خامسا وتهلك اے زما امتیانو عالمان شه متعلمین طالبان شه دریم نمبر خادمان جوړ شه او سلورم نمبر حضور مبارک وي او مستمعا خبره ته وقت کیده د دې عالمانو د دې طالبانو دا خبره واوره نو دا خبره اوریدل د څه لپاره یعنی د دې معنا دا ده چې دا واوره او دې سره یعنی هغه आवाज یو کې او ملګرتیا یو کې ولا تکن خامسا پنځم ما جوړېږي هلاک او برباد بشه صحابه وی یا رسول الله ودا کسان دا پنځم نمبر پکې څوک دی دا حضور علیه الصلاة والسلام وی من ابغض العلم واهله وی پنځم نمبر هغه دی چې هغه د علم او د علماو سره دشمنی او بغض کوي وی دا به هلاک او برباد شي زمارونو د آیات ساته زه د تزاوم موږ خو ډیر ګناهګار یو الله دې زموږ په ګناه باندې قلم د عفو راکاږي الله دې زموږ ګناه واړه لوی ستاسو سره معاف کړي خو رښتیا ګوره علما ډېر لوی خلک دي د دې دیوبند یو عالم دی د دې کاندلې مولانا مظفر حسین صاحب یو ډېر تقوادار مفتی مولانا مظفر حسین صاحب یو ډېر نیک انسان او دومره د تقوا پرهیزګارۍ شهرت یې چې یو ځل دی وایي په لاره باندې ته خبرې ته خیال وکړه آخري خبره کوم ګرمیم ده وایي دی په لاره باندې ته نو یو ځای کې د سره وایي زنانه هم وي نو وایي دلته د غلو یو ډېره لویه ډله راپورته شوه او وایي هغه غله چې دي نو هغې رالل او ګیر چاپېره د دې نه تاو شو نو د عالمان ډېر زیات پریشانه کېږي په دې خبره چې زما دې زنانه ته د غل لاس راوړي یا ګوري وایي دی راغی او د غلو هغه مشر دا زنه یې ونیوله ورته ویې حضرت زه تا سره یو خبره کوم ما سره یو معاهده او لوز وکړه وایي څه معاهده او لوز وایي موږ غلا له راغلي له معاهدونو لوز څه شی دی وایي دا عهد او دغه را سره وکړه لوز چې زما د دې زنانو څومره پیسې دي دې سره سره دي کالي دي ما سره څه دي دا ټول به زه تاسو نه درکړم خو ته دې خپلو ملګرو ته ووایه چې زما دې زنانه ولل نه راځي او زما زنانه نه ګوري
لکه اوس دا ډېره بده خبره چې زما د زنانه نه د لاسو کړۍ وباسي د غوږونو والې ده کوي غاړې نه هار لرکوي جیبونه ګوري وی دا نشم برداشت کولی هغه غلو مشر دی غلو ته وکتل هلکه وی دا الله اوس قبول دی مونږ سره واده قبوله ده بس دغه ځای کښېنئ وی ده ته به مونږ ګورو چې دی څه کوي مولانا صاحب راغی جولۍ ونیول هغې ته زنانو ته ویل شابه تاسو سره چې څومره کالي دي پیسې دي هغه ټول راوباسئ چې دا زه دې ته حواله کړم زنانه ډېرې خفه دي جاړي او ورته زاري کوي وایي نه خیر هغه د مولانا واده کړې ده زنانه هغه کالي پیسې ټول د مولانا صاحب جولۍ کې واچول او دی د غلو مشر له راغی او هغه ته په جولۍ کې واچول او زنه یې ونه ونیوله وایي ستا ډېره مهرباني چې تا خپل عهد او لو سر ته ورساو وایي زه ستا شکریه ادا کومه ستا سړي ټول لاستو ما تې هر څه راغونډ کړل سړي راپانسېدل او وایي زه لاړم سلام علیکم روان شم وایي چې دی روان چې داسې یو پرلنګ مزل یې وکړو دا زنانه دوه کسانې وروستو ناستې وایي دا یو بلې زنانه ته داسې پټ پټ خبرې کوي نو په دې خبرو کې ورته وایي چې خورې ما خو د هغې نه مطلب دی چې یو امیل قیمتي هغه پټ کړه او دا بچ شه د غلا نه اوس که دا مې ورکړی نو دا هم تللی اوس د مولانا صاحب دا خبره واورېدله د مخ راواړه او وایي تاسو څه ووې هغه ورته وایي نه چې موږ خبره نه ده کړې خپل منځ کې څه خبرې دي نه وایي تاسو څه خبره وکړله بس چې ډېرې تنګ کړې دا زنانه ورته وایي چې دا یو وایي چې ما هغه امیل یو قیمتي امیل هغه مې پټ کړ او د دوی نه مې خلاص کړ بس د ګاډۍ نه راکوشو او دې ته وایي شابه امیل راکړه زنانه ورته جاړي حضرت دا خو موږ د هغې نه پټ کړو اوس دا امیل موږ هغې له واپس ولې ورکړې هغه غله دي وایي نه که نه وایي ما د هغې سره واده کړې ده او د قیامت په ورځ به الله ما ته وایي مظفر حسینه تا د دې سره واده کړې ده او تا د دې نه هغه امیل هغه دې ورنه کړه هغه دې پټ کړه زه دا نشم پټو شابه مال امیل راکړې زنانه امیل راواخېسته او دلې یې ورکړه بده را په منډو شو چې را په منډو شو هغې ویې جوړ دا زما په خیال زموږ مقابلې له راغې هغې زر وسلې ته لاس کړل ده ورته لاس اوچت کړل چې زه مقابلې له نه یم راغلی لاس یې ورته اوچت کړل چې هغې وایي زه مقابلې له نه یم راغلی نږدې راغلی وایي دا ستاسو امیل دی امانت دی دا والی وایي دا مې تاسو له راورساو بس هغې داسې د یو بل ته وکتل او ده ته م ګوري او ده ته وایي چې مولانا مظفر حسین نه د کاندلې اردو کې ورته وایي چې ته مولانا مظفر حسین د کاندلې نه نو دی ورته وایي چې یاره زه مظفر حسین یم بس خو چې دی غلو دا واورېدل چې دی مولانا مظفر حسین دی بس را منډې کړل او د ده په خپو باندې پرېوتل او ورته جاړي چې حضرت موږ ته معافي وکړه موږ ګوره پوه شوي نه یو موږ معاف کړه موږ خو ستا غوندې اصلي ته تکلیف ورساو بیبیانو ته تکلیف ورسېده موږ ته خیرې ونه کې موږ معافي غواړو تا او حضرت یوازې معافي نه او ستا مال واپس کول نه موږ ستا په لاس توبه وباسو بیعت کوو چې څومره موږ د اوسه پورې مال اخیستی دی هغه ټول مال به موږ دې خلکو ته واپس کوو او دا به ستا په لاس وعده کوو د الله سره چې یا الله د دپاره بل چا ته غلا نه کوو یا الله څوک به او چې څومره اخیستی هغه ورته واپس کوو د یو عالم د برکته هغه ټولو غلو هغه توبه وویستله او الله جل شانو ته هدایت وکړه علما واقعي چې د دې حدیث مبارک کې راغلي که چې د نیکانو خلکو ته بنده وګوري او دوی ته وکتلی شي نو فورا هغه بنده ته الله تعالی یاد شي د نیکانو خلکو په دې چهره کې کتلو کې یو اثر دی د دې وجې نه نبي علیه السلام وایي زاروه ذکر الله چې کله دې ته وکتلی شي نو فورا د الله ذکر دا بنده په خوله شروع شي توبه وباسي نور هغه د الله طرف ته اعلان راشي او علما چې دي من زار عالما فکأنما زار نبیا وایي چې د عالم زیارت دی وکړه لکه د نبي زیارت دی چې وکړه او هدایه زموږ مشهور کتاب دی ګوره د علماو ته پته ده چې هغې مشهور کتاب د هدایې کې دا دی من صلى خلف عالم تقي چا چې د یو متقي عالم نه رستو مونځ وکړه فکأنما صلى خلف نبي گویا کې د نبي نه رستو مونځ وکړه دې وخت کې نبیان کوم دي د عالم نه رستو مونځ حضور مبارک وایي هدایي مولا وایي چې حضور مبارک وایي چې دا د عالم یعنې د نبي نه دې رستو مونځ وکړه زما عزیزانو دا موضوع ډېره لویه موضوع ده اوږده موضوع ده خو زه یو وار د قاري شعیب صاحب دی د نعیم صاحب دی د هغې د ټولو ملګرو د دې ځای د علماو د دې عوامو ډېره شکریه ادا کوم او زه دعا کوم چې الله تعالی دې دا مدرسه د دوی دپاره زموږ دپاره د دې ټول کلي او علاقې دپاره الله دې سبب د
مغفرت او د جهنم د اور د نجات وګرځي. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.